اولنې خدا دا چې ډېر ښه ډرافټ هم تیار کړی دی، خو په دې کې چې کوم ځای کې لفظ سل ارباده زم شو د زلاده پر راغلی دي، دلته موږ تاوان کوو. دا 3% د ان اف سی و. نو د ان اف سی 3% چې کوم دی په دې بجټ کې یو مقدار راځي، په راتلونکي بجټ کې بل مقدار راځي، په بل بجټ کې بیا بل مقدار راځي. دویم دی ورسره دا ولیکو چې دا کم بهانه جوړیږي، دا ان اف سی ایوارډ د دې شرط ته مشروط نه دی چې دا صوبې به ګنې متفق کېږي نو موږ ته بیا راکوي. دا د وزیر اعظم ثواب د دې فنډ هم کېدی شي، دا بیا هم ورسره ولیکلی شي. د فاټا د ترقیاتو په حواله سره چې کوم ځای تاسو ذکر کړی دی، ډېر ښایسته هم کړی دی. په هغه کې په فاټا کې د ټولو نه غټ پوټنشل چې کوم دی هغه اګرو بیسډ انډسټري ده، که د هغې ذکر هم وشي. خو بیا چې کوم ځای کې د تعلیم ذکر دی د زنانو بالکل ټیک ده، خو په بنیادي د دوی د 25% بجټ په تعلیم باندې خرڅ شي، او خصوصا زنانو ته د بالکل برابر تعلیم ورکړی شي د آبادۍ په حساب سره، نو دا به زموږ ټول کار اسان کړي. د مدنیاتو اکټ درېیمه نکته دا هغه داسې ده چې په هغې کې چې کوم هغه ټول اکټ په حواله سره د جماعت اسلامي د قومي وطن پارټۍ په دواړو په اعلامیو کې دا ویلي شوي وو چې دا موږ نه منو. نو دغه مکمل مستردات پکار دي، او په دې کې چې کوم یو سیکشن 172 اف د کانسټیټیوشن دوی غلط لیکلی دی، هغه دوی په پوه کړو او دې لیکو. مثلا په هغه کې دوی دا ویلي دي چې ځمکه د ستاسو ده او د ځمکې د لاندې چې څه دي دا زما دي. دا بالکل د آئین خلاف ورزي ده. هغه سیکشن 172 بنیادي چې کوم جوړ کړی دی هغه دا وایي چې 172 د هغه ځمکو په حواله سره دی چې د کوم مالک نشته. نو چې د کوم مالک نشته هغه په کوم صوبه کې دی، د صوبې شو، چې د وفاق دی نو هغه د وفاق شو. بیا پکې یو کانټیننټل شلف لفظ استعمال کړی دی. کانټیننټل شلف یې بیا ویلي هم دي چې دا هغه ځمکه چې په سمندر کې ورډوبوي، نو ظاهره خبره ده د هغې مالک نه وي، د هغې مالک ریاست دی. تاسو ذکر کړی دی لینډ ریونیو ډیجیټلایزیشن، خو کیسه داسې ده چې د فاټا او د ټولو پښتونخوا وطن داسې یو کاڼی نشته چې مالک یې نشته، داسې یو بوټی نشته چې مالک یې نشته، خو د فاټا کې لینډ ریونیو نشته. اوس لینډ ریونیو په ځینو کې شته، په نورو کې نشته. نو هلته دې دا ولیکلی شي چې دغه ځمکه چې کوم ده، چې کوم لینډ ریونیو کې د ده په ریکارډ کې نشته، د ده مطلب دا نه شو چې دا د ده شوه، د ده خپل مالک شته دی. بیا یو عرض کوم چې زما د ذات سره چېرته نه اختلاف شته، مینه هم د ټولو سره شته، خو ګورنر خیبر پښتونخوا زه نوم نه علمه، گورنر خیبر پختونخوا دی همدومره طاقت ولري لکه څومره چې گورنر بلوچستان، گورنر سند، گورنر پنجاب لري. دا څنګه چې علي وزیر ملګري ذکر وکړو، تاسو یې تایید وکړو چې دلته په فاټا کې یو خو دغه پیسه ده چې کوم د ذکر وکړو، هغه باندې تاسو وخت نه ضایع کوم. بل په دې کې وار اکانمي ده. د دغه دواړو په نتیجه کې نن هم نوم نه علمه گورنر یا ملک یا فلانه یا فلانه، هغه چې کوم د ګټور دی بینیفیشری دی، هغه فاټا دغه نه پرېږدي، دا چې کوم عمل دی دا نه پرېږدي. اوس وګورئ اول پولیس رالیږي، اول تاڼه رالیږي، چې د کوم نه ټول نه زیات مونږ یېرېږو، اول هغه رالیږي، ریفارمز نه رالیږي، تعلیم نه رالیږي، هسپتال نه راته جوړوي، او بیا هلته پولیس ماتحت کوي د ډیپټي کمیشنر. نو بیا په اف سی آر او په دې کې فرق څه شو؟ صرف د پولیټیکل نوم بدل شو، هغه ته ډیپټي کمیشنر وویلی شو. په دې کې د ګورنر دی همغه اختیار ولري چې کم د نور دی، او دلته دی ماته همغه ملک بیا نم با اختیاره کوي. د هغې په ځای باندې اوس منتخب ام پي ایګان هم شته دی، منتخب بلدیاتي تاسو غوښتي دي، بهترین خبره ده، هغه دې وشي، منتخب دې جوړ شي، هلته منتخب جرګې جوړېدی شي. اخر د چې کوم کمیشن په بنیاد باندې فاټا انضمام وشو،
سرتاج عزیز په هغه باندې دې منو ان عمل وشي. په دې کې د طالبانو په حواله سره تاسو یو لفظ استعمال کړی دی چې ریاست د ګډ او بیډ طالبانو فرق پرېږدي. زه تجویز لرم چې دا جمله ټیک نه راته ښکاري. د ګډ او بیډ په ځای باندې به سبا اشرار او غدار نوم کېږي، نو بیا طالب نه منو، دهشتګرد نه منو، د دهشتګردۍ دغه تمیز نه منو. نور دغه به دې یعنی په دې باندې یو کټګوریک سټینډ د پکار دی چې دهشتګرد نو د طالب نوم نه لیکو، ځکه چې دوی به اوس خراسان نوم پکې دي، داعش نوم به پکې دي، نو بیا به موږ څه کوو؟ ډاکومنټ خو د همیشه دپاره پکار دی. نو دغه نکته زه چې اهمه ده. په دې ټولو کې یو زه د فاټا پارلیمنټریان بیا خواست کوم، اعتراض بالکل نه کوم. د فاټا پارلیمنټریان منتخب شوي دي، دوی څه وکړل؟ دوی د مدنیاتو اکټ په حواله سره څه وکړل؟ د فاټا د چې کوم واده شوی سرتاج عزیز هغه یې څه وکړل؟ د 25th امینډمنټ په حواله سره څه وکړل؟ آیا دوی هلته دې ته ناست دي چې سردار حسین بابک به اول راته مخکې کېږي، زه به ورپسې بیا ځم؟ آیا دوی هلته بېوسه دي؟ آیا دوی ته څوک د شانه څه تور پیرې ښیي؟ دا د مهرباني وکړي خپل پوزیشن د لږ واضح کړي. زه د باچا خان فالوور یمه او همیشه به یمه. د فخر افغان باچا خان په نوم جوړ شوي مرکز کې چې یو بحث کېږي او په هغه کې د امن ذکر نه وي، دا ممکنه نه ده. په هغه کې علي وزیر ملګري ذکر وکړو، هغه زه اوږدوم نه، صرف دا ویل غواړم چې که دلته په دې نکته کې یو دا نکته هم شامله شي چې موږ په خپله خاوره بل پراکسي وار نه غواړو. موږ خپل وطن، خپل خلک نور د جنگ خشاک جوړول نه غواړو. زموږ په خاوره دې هېڅوک هم جنګ نه کوي. هغه بیا ځان له تفصیل دی چې څوک به کوي، ولې کوي. د پاکستان چې کوم بجټ دی هغه بالکل تقاضا کوي چې دی به هم یو کاروبار بیا وار انډسټري راوړي، خو هغه بېل بحث دی، په هغه کې نه ځو. په دې حواله سره زه د باچا خان فخر افغان باچا خان په نوم جوړ شوي د مرکز او د هغوی سیاسي وارثان NP په دې کې مبارک ګڼم. دوی چې څومره قرباني ورکړي دي دومره موږ مشترکه نه دي ورکړي د امن دپاره، د ترهګرۍ په خلاف. په دې حواله سره خواست کوم جمعیت العلماء اسلام ته چې دا دریم پراکسي وار چې کوم دلایل نور هم شته دی، مخکې علي وزیر پیش کړل، په هغه کې ترتیبات هم درته ښودلی شو چې په جنوبي او شمالي وزیرستان ته داعش راغی، جنوبي وزیرستان ته طالبان راغلي دي، ټریننګ سنټر بیا شروع شوي دي، کورما او رګزۍ کې بیا ټریننګ سنټر شروع شوي دي. د سنجاوي، لورلای، کلا سیف الله او دوکي په دې کې د ترتیبات هسې نه دي روان. د بونیر په غرونو کې شته، د علم په غره کې شته. اوس دا شیونه چې دي نو په دې کې خواست د جمعیت العلماء اسلام ته کوم. شکر الحمدلله دوی په سیاست کې ډېر بدلون راغی. دا اوس ازادي مارچ او د هغې نه بعد دوی جنرالانو ته خبرې، بیا دا اوس چې دوی خبرې دي دا ډېر مثبت دي. خاص به دا کوو چې دې ځل علماء کرام ته هم پکار دي چې هغه د امن اواز اوچت کړي، چې هغه دا ووایي موږ به پوره اله شو، د علماء کرام نه بغیر نه پوره کېږو. چې کله جمعیت العلماء اسلام هم ووایي، علماء کرام هم ووایي، یا د جمعیت العلماء اسلام داسې د امن یو کانفرنس راوغواړي. باچا خان مرکز خو محکم کړو، هغوی خو محکم کړی دلی وو. دا نمونه پښتونخوا ملي پارټۍ، قومي وطن پارټۍ خو کړي وو، پیپلز پارټۍ هم کړي وو. خو ضرورت د دې شي دی چې په د نوي جنګ کې بیا د مذهب په نوم باندې بیا را سره لوبه ونه شي. او اخرنۍ کې تاسو چې کومه دعا وکړه د شهیدانو په حواله سره، خدای د هغوی درجات اوچته کړي. خو زه یو بل شي ته یېرېږم چې حمزه بابا ویلي وي چې زه به جنت ته د پښتو سره ځم، خو زه اوس په دې یېرېږم چې په جنت کې ټول د ځان سره برابر غواړو. څنګه چې د بجټ په آبادۍ باندې تقسیم دی، دا نمونه اول د پاکستان د جوړښت نه رادېخوا چې څومره شهادتونه زموږ شوي دي، اول د هغه کوټه را سره نور پوره کړي،
بیا د هغې نه بعد د آبادۍ په تناسب سره د بجټ په حساب سره د شهیدان نور ولیږو